ای رب ستا نزار شما. تاسو خو ګورئ که نه څه عجیبه نظام دی د الله. دې ته وایي رب خیال دې کړی سې که نه عجیبه قدرت دی جی. فبأي آلاء ربکما تکذبان. الله اکبر کبیر. اے انسانا ته چې وګرځې ګورې 18,000 مخلوقات یو روایت کې راغلي، بل روایتو کې راغلي 40,000 مخلوقات. لکه دا کم ځای وي یار دنیا کې. ما ورته وګور اسې د الله څه عجیبه تخلیق دی، څه عجیبه کائنات دی، څه عجیبه مخلوقات یې پکې پیدا کړی. تاسو دې وړو مچو تاسو وګورئ که نه چې دوی د ځان نه په پښتو کې به ووایو دا سرمن څنګه د ځان نه وباسي یار. الله وخیجي او څنګه ځان یې مضبوط کو او د هغې نه پسې زور وکړو. هغه زړه سرمن یې په هغه دغه کې پاتې شوه، هغه ونه کې په هغه بوټي کې، او نوې سرمن ول الله جل شانه ورکړه. الله 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 الله. ای انسانه ته څه ته د څه نه پیدا شوي؟ ګورې دنیا چې د ما تاسو وګورو که نه. الله موسی علیه السلام الله ته وایي ای الله کو چېرې ته ناراضه شي ما ته به څنګه نه وایي کو چېرې ته ناراضه شي نو ته به د خپل مخلوق سره څه وکړي؟ الله جل شانه فرمایي ای موسی د دې خپلو چراګانو نه به یو ځناور مسلط کم او دا ټول ځمکه او اسمانونه او دا ټول کائنات په یوه نوڼۍ کې وبې خوري. الله موسی علیه السلام ای الله دا په کوم ځای کې دي دا مخلوقات؟ دا په کوم ځای کې دي؟ الله جل شانه د فرمای ای موسی دا زما په چراګانو کې دي. پته نه لګي چراګانو کې الحمدلله رب العالمین دی، عالم نه دی جمع ده. عالمین څومره عالم دي پته نه لګي، چا ته پته نشته. او مړ دی یوه خېټې زه راغستې ما او کو حلال حرام نه کوم نو سبه خورمه، کو رشوت نه علم نو بچي به مې څه خوري، او کو دو نمبري په روزګار کې نه کوم نو سبه خورم. ای انسانه مړه ته به څومره خوراک کې یاره. دا دنیا وګورو ما ورته دا 25% صرف خشکی ده، دا 25% آبادی ده او 75% دا اوبه دي. الله او په دې 25% کې څومره دشتو بیابان دي، څومره دشتو بیابان. د انډونیشیا دشتې ته راواله، د سعودي او د امریکا او د روس دشتې ته راواله، او په دې کې دا لږ شان انسانان دي که نه. او په هغې کې بیا یو انسان دی وړه خېټه یې نیولې ده الله اکبر کبیره، او هغه وایي به یې وایي زه د خپلې خېټې تکل کوم که نه، او د حلال او د حرامو تمیز نه کوي. نو بیا قشان ول الله بیا ورکوي. مړ دا یو ویل میله چې الله څومره خوراک ورکوي په سمندر کې، قسم دې دا ټول پاکستان را ټول کا دومره خوراک نشي کولی یو قسم ده. څومره چې هغه په ورځ کې خوراک کوي. لکه هغوی له څوک ورکوي؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. لکه ازمرو له څوک ورکوي؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. لکه دننه په سمندرونو کې دا څومره ځناور دي او څومره مخلوقات دي، دی له څوک ورکوي؟ لکه یو جنتي به څومره خوراک کوي، په منونو خوراک به وکړي او ډرقې به وکړي او خبره به ختمه شي. هغې له څوک ورکوي؟ الله اکبر کبیره. نو رب دې ته وایي رب هغې ذات ته وایي که نه چې بس په قلاره مخلوق کې څه کوي؟ برتري راولي او مخ کې ځي. الله په هر څیز باندې د رب قدرت دی. ما او تا چې د خپل بدن ته سوچ وکړو که نه مړه نو د یوې خېټې ما نه هر څه پناه کړي. قسم دی د رب خدایي رانه پناه کړې ده، د رب بندګي رانه ختمه کړې ده. دی چې به زه وایي چې چاته ونه درېږو. نو جناب دې اسې دا له مخکې له ویډیو راله اسې دې مخلوق له څوک رزق ورکوي؟ دې مخلوق باندې څوک خرچې کوي یار؟ ما ورته خو لاړ شو دا مرغان چې وځي د خپلو جالو نه او ججوري تشي او بیا چې راځي ډکې ججوري، لکه دوی له څوک ورکوي؟ لکه چې د بوک ارتال دې ځناور ونه کو، خو انسان الله چې وعده الله کړی چې رزق به در کوم د هغې باوجود څه کوي؟ مړه څومره مونږ هرتالونه کوو. خیال دې کړی تنخواګانې کمې دي او دا دي او هغه دي او ضرورتونه نه پوره کېږي، خواهشات سیوا شوي جناب. بس الله دې مونږ معاف کړي.